السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ چې څومره مسلمانان وروڼه چې زمونږ دا بحث مباحثه اوري نو دا د هغه هلک سره دا کومه چې ځان ته دیوبندیت نسبت کوي او ځان ته یو مناظر وي او دیوبندیان هم ته سم پلار جوړ کړی دی او هغوی هم وایي چې بس دا زمونږ د طرف نه متکلم دی او هغوی هم پې ډېر فخر کوي خپل چې د خپل نوم محمد رحیم دی، مشهور دی په محمودي جانان باندې. د هغوی سره زمونږ ډېر زبردست بحث شوی دی په عقیده د سید ابوالاعلی مودودي رحمه الله چې د هغوی عقیده دا ده چې دا یو ګمراه او د اهل سنت والجماعت نه خارج ګڼي. حالان کې تاسو په دې کې وګورئ چې د دوی عقاید ما پیش کړي دي چې هغه څومره د قرآن سنت نه خلاف دي او بیا موږ په کومه طریقه باندې دفاع کړې ده او دوی په کومه طریقه باندې په سید ابوالاعلی مودودي رحمه الله باندې الزام تراشي کوي. نو دا مناظره شوې ده، ان شاء الله فیصله به عوام کوي، ټول ملګري دا خو په صفانیت سره او داسې کوي ځان چې بالکل تاسو خالی الذهن یې، داسې نه چې مخکې نه ستاسو په ذهنونو باندې د یو مسلک سوری نو خامخا به بیا تاسو د هغې طرفداري کوئ، خو لیکن خالی الذهن دې ته کښېنئ او خو د زړه نه صفانیت سره دا واورئ، ان شاء الله چې ډېرو خلکو ته په دې باندې فایده وشي. جزاکم الله خیره. عرب عجموتی منلقیمتی مولانا بحر مولانا مودودی مگرانا بحر مولانا مودودی. خاجی جی دا تاسو ته ما وویلو چې امداد المشتاق د مولانا اشرف علي تنوي صاحب کتاب دی، هغې کې لیکي که نه؟ څه لیکي؟ आई की लिखी कि एक दिन हजरत गौसुल आजम साथ औलियाउल्लाह के हमरा बैठे हुए थे, नागाह नजर बसीरत से मुलाहिजा फरमाए कि एक जिहाज करीब गर्क होने के है। आपने हिम्मत व तवज्जो बातिनी से इसको गर्क होने से बचा लिया। कि गौसुल आजम अवल खुदा नूम गलत है, गौसुल आजम दा अल्लाह सिफत दे द मखलूक लवर कड़े द शिरक न डाका खबर कड़े खो जम खुदाई की बात न करो दा चोई द साथ औलियाउल्लाह सरा नास वो औलियाउल्लाह सरा او توجه وکړو یو اجاز او هغه غر کېدو د دنه ډیر لري وسته بچ کو مونږ وای دا صفت د الله دی، د مخلوق لور کړه شرک کړي دی. د دې څه جواب دی؟ لا شی څه صفت د الله دی؟ دا دغه دی دا مستعان ذات د چا دا صفت د چا دی؟ مستعان الله امداد کوونکی دی. مونږ چې قرآن کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، زما خبره اوره کنه امداد المشتاق صفحه 46. زما خبره خو اوره کنه ته چې امداد چا نه غوا امداد چا سره کوي ته امداد ورته شرک شي نه ټول امداد ما نه دی دغه کړی، دا کوم چې داسې دی د غیب و امداد د څنګه د غیب و امداد د کراماتو نه انکار کوي. ته څه شی د کراماتو نه انکار؟ د الله ولی کرامت داسې کرامت ته ماته وښایه چې په هغې کې داسې چې کرامات دی کرامات ښه کرامات دی صحیح شو. دا کرامت عرض دی که جوهر؟ عرض دی. څه شی؟ عرض دی. عرض دی. ښه دا اول راته دا ووایي چې عرض جوهر دا اقسام د چا دي؟ او دویم دا دی چې دا عرض خو نهه مقولې لري، دی پکې ته د کومې مقولې نه وې؟ نه ته دا بس پرېږدې، هسې ما سره دونه ټایم نشته که نه، خو دا د اجسام و اقسام دی محترمه، خو داسې حساب دی چې اوهو د اجسام و ماشاءالله دا څه شي د اجسامو دي؟ او بالکل اوه اقسام د ممکناتو دي. ښه بیا پې سوچ وکړه. خو دا راته ووایه چې اسکو غرق ہونے سے بچا لی امداد المشتاق صفحه 46. بیا ماله جواب راکړه، د دې هم در سره نشته، اندازه لګي ځکه غلی. ته داسې حساب وکړه که نه، ته داسې حساب وکړه چې دا عبارات نه دی د سره د صفحې نه د کتاب نه نور بحث ما سره اول مه کوه که نه، نو ولې نه شي کولی بیا دا ویډیوګانې سره کوي؟ کولی شم. د خبره واوره، زه ته ماته عبارت ووایه او بیا داسې حساب وکړه چې کتاب حواله راکړه. ښه زه صحیح نه زه غوږ کې د بل واوره دا هم لیکه ځان سره او لیکم زه کتاب کې ځان سره حواله وواسم که نه، نو دغه څه لیکه که نه. ما ته اوس غټ موبایل خو نشته چې زه تا ته واټساپ کړم. ښه زه لیکم، لږ صبر وکړه. ښه اوس چې زه ما سره داسې بحث کې نه، ما کتاب ګورم او دونه ټایم زیات لګي که نه. زه صحیح ده دا موږ بالکل موږ ښه اعتدال والا خلک یو الحمدلله چې ته کتاب دې تر څو نی کتلی زه تا ته بیا رینګ هم نه کوم، ما ته به مسکال وکړي چې ما هر څه وکتل اوس رینګ وکړه. وایه امداد المشتاق صفحه 46. عبارت ہوا हाँ इबारत दा दे एक दिन हजरत गौसुल आजम सत औलियाउल्लाह के हमरा बैठे हुए थे जी नागाह नजरी बसीरत से मुलाहिजा फरमाया
जी कि एक जहाज करीब गर्क होने के है। जी आपने हिम्मत व तवज्जो बातिनी से इसको गर्क होने से बचा लिया। जी इमदादुल मुश्ताक 46। نو دې کې خبره سره خبره دا ده چې دغه جهاز د غرق کېدو نه بچ کو او دا د الله صفت دی په غایبانه څنګه بچ کی او بل تاویل کرامت دی نو کرامت دا د ولی په اختیار کې نه او دلته خدا د اختیار خبره ده مخکې وایه हाँ बल دا د دویمه حواله ولیکا जी यूसुफ अलैहि सलाम ने एक अम्र शनीع किया और मुर्तकिब गुनाह कबीरा के हुए सफ़ा 51 इमदादुल मुश्ताक صفحه 51 او یوسف علیہ السلام ته د ګناي کبیره نسبت کړی دی جبل او تا په خپل په ویډیو کې ویلي دي چې را د انبیا معصوم عن الخطا دي نو چې د خطا نه دي پاک کړو دا امداد المشتاق کتاب د چا دی دا اشرف علي تنوی اشرف د دیوبند سټه خمخ کې وایا ها بل ولیکا وحدت الوجود عقیده لري ابن تیمیه سی وایي چې دا شرک عقیده د خدای د عبارت ولیکا دا ابن تیمیه سی په خپل مسلمان نه دی ان لله خذا سید هغه کې بحث نکوم زه ورته يم چې دا عقیده د کفر او د شرک د ابن تیمیه سے پریدا فرمایا کہ عورت مظہر مرد کی ہے اور مرد مظہر حق ہے عورت آئینہ مرد اور مرد آئینہ حق تعالی کی ہے د وحدت الوجود عقیده دا او ناروا ده ولیکا د چا عقیده ده د وحدت الوجود عقیده وحدت الوجود نه پیژنې د سینې دوم لیکلې چا ده دا امداد المشتاق اشرف علي تنوی سوای چې عورت چې د مظهر د سړی دی او سړی چې د مظهر د الله دی او د مشبهه عقیده ده چې الله د مخلوق سره تشبیه ورکوي خاصه د مخ کې دا صفه وایا د دې صفه ده صفه 94 95 امداد المشتاق او د دې کلیات امدادیه نه تاسو ولې انکار وکړو د الله ولې د خو معلومات وکړه تاسو معتبر کتاب دی کلیات امدادیه نه مونږ انکار نه کړی خدا زما لاس کې د کتاب د مهاجر مکی سے کتاب دی نه تاسو را لاس کې دی د مهاجر مکی سے اصل کتاب ضیاء القلوب دی اشته وته بالکل اجتماع سره غواړو په کیسه په 18 کلیات امدادیه لک صبر وکړه او بل ولا کې زبدا واسم بل وایا ها زه صحیح شو بل واورا دره دوایا کنه هالو لک صبر وکړه لږ یو منټ صبر وکړه هالو हेलो किसी भी रॉन्ग नंबर पे हेलो हेलो ها ربله ولوه خادره تو وای کنه چې د سپیو د خر غوخه خرڅول څنګه دي اول حواله وای دا رته وای نه کار دي کنه دي خو شک نشته د ټولو جواب درته اخره کوم د ټولو حواله چې نو ته مړه د یو نه کینو اخره کې به د ټولو څنګه وکي خو زه به هر حال د سپیو د خر غوخه خرڅول وای جایز دي په توالم ګیریا جل نمبر 3 صفحه 115 کې لیکي وکذا اذا ذبح كلبه وباع لحمه جازا بیلی کی وکذا اذا ذبح حماره وباع لحمه جازا صفحه ودغه وای جل نمبر 3 صفحه 115 115 مخکې وای ها خبره واوره جی د تاسو وايي سلور مذهب حق دي کنه جی سلور مذهب چې حق دي نو امام شافعي سره هم پکې یو مسلک ولا دی حق دی بالکل او مسلمانان دي کنه بالکل تاسو هغوی ته د يهودو نسبت ولي کوي لا کم ذکر کړی دي دا وګوره د شافعي مسلک ولا ته تاسو د يهودو په شان نسبت کړی دی په توالم ګیریا جل نمبر 4 صفحه 112 کې لیکي وای لا ينبغي للحنفي ان يزوج للشافعيه ويجوز للشافعي ان ينكح للشافعيه پوښوي ويجوز
ګوره وای دا کار جایز نه دی د یو حنفي ښځې دپاره چې هغه د نکاح وکړي د یو شافعي مسلکي سړي سره، خو البته وای د شافعي مسلکي ښځې دپاره دا جایز دی چې دا د یو حنفي سړي سره دا نکاح وکړي. او نبي علیه السلام وایي چې تاسو د یهودو نه رشتې کوئ خو تاسو وله مه ورکوئ، د هغوی په شان نسبت تاسو شافعي مسلکو ته کړئ. دا صفحه جلد دا د فتاوا عالمگیریه جلد نمبر 4 صفحه 112 که په حوالو کې د یو غلطي پیدا کړه جبرانه پرېږه. فتاوا عالمگیریه جلد 4 صفحه 112 صفحه 112 او جی مخکې ها بل واوره ولې رنگ بم څنګه یاره نو دا خو تاسو هغه ویډیو کړی مال تاسو به ماشاءالله د یو خبرې سم ظالم جواب راکوئ ما ته خو زه وایي که چېرته یو سړی یو ښځه په کرایه باندې والي د زنا دپاره په دې باندې حد نشته فلا یحد ده د فتاوا عالمگیریه صفحه 149 لږ صبر وکړه. فتاوا عالمگیریه صفحه 149 جلد دا د جلد نمبر 2 مخکې وایي که چا قرآن په منځه کې په فارسي کې ولوستو نو دا کارم جایز دی. چا لیکلی دی؟ دم فتاوا عالمگیریه جلد 1 صفحه 86 صفحه 86 شپږ اتیا مخکې. ها بله دا ده که نه وی د اجنبي ښځې مخ ته کتل جایز د هدایه جلد نمبر 4 صفحه 460 هدایه جلد نمبر 4 صفحه 460 یو دلته یو مختصر تپوس کوم انشاءالله دې جواب به در سره وي. دا راته ووایه چې د بحق فلان او بجاه فلان دا دعا غوښتل څنګه دي، دا جایز دي که ناجایز؟ د ټولو اخره کې جواب در کوم ووایه. نه خیر نه داسې نه وایم، دا یو عام لکه ته وایې الله ما د پیغمبر علیه السلام په دغه باندې په جاه باندې دغه په بالکل صحیح دی، دا صحیح دی، وسیله یادوي بالکل صحیح دی، وسیله توسل بذوات فاضله یادوم صحیح دی. او امام ابو حنیفه رحمه الله وی ويكره ان يقول الرجل في دعائه اسالك بحق فلان او بجاه فلان، څوک چې په حق د فلان او په جاه د فلان باندې دعا کوي او بحق انبیائک او رسولک په حق د انبیاء او د رسولانو نو دا کار مکروه د امام ابو یوسف وی ما د امام ابو حنیفه نه تاسو وکړو چې ستاسو ته مکروه وې نو ستاسو څه مراد هغه وی چې فل مراد او تحریم وی زمات مراد دغه کراهت تحریمی هغه وی حرام دی. امام ابو حنیفه نه تاسو دلته ولې انحراف کړی دی او تختیدلی دغه د خبرې نه چرته لیکلی دی امام ابو حنیفه؟ او هدایه جلد نمبر 4 صفحه 478 هدایه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 478 خی پوه شي په دې باندې او نه حواله راکو نورم در کومه دومره دي چې صحه دې نشته دی که نه، خو دومره ده چې تاسو د امام ابو حنیفه د عقیده دلته ولې پرېښې ده د هر یو بدله تفصیل ان شاء الله جواب در کوم. او خبره وره دا یاد وساته که نه د چا مذهب مه چیړه، اول علم وکړه د علم نه بعد د خلکو مذهب ته تا په مولانا مودودي رحمه الله باندې چې دی هغه کتاب راغستی دی او د هغې عبارت دی ویلی دی چې د امیر معاویه رضی الله عنه په دور کې د ویلي چې مکروه بدعت شروع شوی هغه ځای ته وګوره د هغه عبارت چې ختم شي لاندې 27 لیکلی دی په ځای کې صحیح ده 27 سره لاندې وګوره هغه په یو پڼ حوالی ورکړي دي چې پلانکی عالم دا لیکلي دا غنه مې نقل کړی پلانکی عالم لیکلي نو تا ابن جریر طبری ته تسوي هغه تم په دې باندې گمراه او کافر وي. خپل دغه ټول حواله ما تراکه زه د تفصیلی جواب در کوم بیا وروسته. اوه ته به مالا دا خو ولیکه کنه دا کلیات امدادیه صفحه 26 ولیکه کنه دا تاسو کتاب دی ولې ته انکار کې؟ دا خو ما لیکلی دی. وفي انفسکم افلا تبصرون ترجمه کړه وای خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو اللہ پتا سو چې دیتا سو ہی نہیں نا دا امدادیه لیکلی دی دا صفحه 31 کلیات امدادیه صفحه 31 ها کلیاتی او بل داره ته وایا کنه د بریلیانو عقیده دا وای نبی علیہ السلام سړي سره په بیداری کې ملاقات کولای شي کنه دا یو کنه عقیده او دغه عقیده د استاد کتاب نه ته پیش کوم مولانا اشرف علي تنوی صاحب وای کنه جی په امداد المشتاق صفحه 159 د حواله ولیکه امداد المشتاق صفحه 159 صفحه 159 159 وایا وही मैंने हजरत से दरियाफ्त किया कि हजरत पीर व मुर्शिद का अव्वल हाथ किसने पकड़ा है
इससे ये मतलब था कि पहले कौन शख्स मुरीद हुआ चिस्ता अवलने शख्स अवलने का तसंग मुरीद शुई का ना नहीं कि आप पहले किससे मुरीद हुए दा में मतलब न चित्त चा मुरीद शवे वाला कि वही माल ची इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी तुम्हें चिस्ता वाला मुरीद सो को वही आपने फरमाए कि जाहिर में अव्वल बेअत मेरी तरीक़े नक्शबंदिया में हजरत नसीरुद्दीन साहिब दिहलवी खलीफा हजरत शाह मोहम्मद आफाक साहिब से हुई वही दसरा में बेअत शवे दे और बातिन में बिला वासिता खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह हुई जी वही چې ما کله په باطن کې نظر وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بیعت وکړو چې هغه مې ولیدو कि हुजूर एक बुलंद जगह पर रौनक अफरोज है कि नबी अलैहि सलाम पे ऊंचत दे कि रौनक अफरोज दे माना रणा तिखी जो वलाल दे जी और हजरत सैयद अहमद साहिब शहीद का हाथ आपके दस्त मुबारक में है जी او शाह इस्माइल शहीद यादी چې دا هغه لاسم د نبی علیہ السلام په لاس کې پروت اول خدا ټولی د بریلیانو عقیدی دی خو زم مخکیزو اور میں بھی اسی مکان میں بے وجہ ادب کے دور کڑا ہوں زم د وجہ د ادب نه لري ولاړم जी हजरत सईद साहिब ने मेरा हाथ पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया वही नबी हजरत सईद अहमद शहीद जमाल असराउज नबी अलैहि सलाम पलास की वर को खुदा ने मुझको कुछ और भी दिखाया अगर जाहिर करूँ तो तुम लोग कुछ कहोगे वही जमाला से नबी अलैहि सलाम लास की खौदो हाल दे چې دا عقیده د بریلیانو وا تاسو په هغه ته مشرکان ویل لکه سرپرست خان صفدر سے هم پیرات کړي دي نور مولیانو هغه عقیده نن ستا په کتاب کې موجود شوله مولانا کته بریلیانو ته مشرکان او گمراهان و مولانا اشرف علي تنوی ته هم گمراه وایا مخکې وایا دا حوالی ولیکا و مې لیکل دا خا د کشف القبور عقیده دا وای د قبر سر ته چې ودرېږي بس وای پیر ته به ارسخ کار شي یا روح د درې غشت وای بس وای هغه ته ارسخ کار شي ها کشف القبور عقیده د اولی کا صفحه 45 کلیات امدادیه صفحه نمبر 45 ها بل لري چې یا احمد او یا محمد یا رسول الله دا ویل څنګه دي تر دې جواب مختصر دا ویل جایز هم دی نه جایز هم دی نه هغه خو صحیح شو نه بریلیان چې وای کنه نو تاسو خو هغوی ته لکه سرپرست خان صفدر وای چې په دې باندې سړی مشرک ګرځي چې څنګه ما درته وګورم سره ما دا ویل جایز هم دی نه جایز هم دی څوک چې په صحیح عقیده سره وایي نو جایز دی او په غلط عقیده سره وایي نو مشرک دی ها نو تاسو په خلک مطلب دا دی زه صحیح شو داهنی طرف یا احمد اور بای طرف یا محمد اور یا رسول الله صحیح ده جی وای کله چې ود کېږي امداد الله صاحب ویني په خي طرف سملا و یا احمد وای په ګس طرف سملا یا محمد یا رسول الله زر پیری وایا زمون په دې کې تاسو خبره نه کوول خدا طریقه غلطه ده تاسو بریلیان ته مشرکان ول خو ځ چلو درس موږ ونه صحیح ده دا به صفه لیکل دي دا صفه 45 کلیات امدادي ورګه مخکې عبارت شته دی لا हेलो हाँ लिखी कहना वही इंशाअल्लाह बेदारी या ख्वाब में जियारत नसीब होगी जी वही द नबी अलैहि सलाम सरवरी په خوب کې یا پرای خبانه ملاقات وشي مون خوای خوب کې مزه سید پای کې باس نه کو خو پرای خبانه دا د چا عقیده ودا د بریلیانو وننستا په کتاب کې موجود شو د دې به څه جواب کې سیبا الحمدلله جواب کوم ها صفه 45 کلیات دا نور حوالی دلته ما سره ډیر زیات وافر مقدار کې دي غزل گیا شمه نو مسبهینه پورې ودا غن سارا هغه د بریلیانو کتابونو حواله نه راکې څه شي د بریلیانو کتاب خو در سره نشته هغه حق پر کونی هغه کې د ټول لیکلې مالي دلې وچارته اذا الله ولي الحمدلله کته ماول خو ماستا علمیت معلومه او ملک چرته دا شی تکړی کنه نو زبا ورسکینه مخامخ ور سباسو کما خو ماستا علمو کتو نو دومره د چې زستا یو کتاب نه د اصل کتاب نه مې در پسې راځي دي او د اصل کتاب نه مزه تا پسې حواله پیش کوم او اصل کتاب نه ما چرته رسالې نه تا د حوالی ویری دي بلکې په خپل مې راځي په خپل سترګو مستا په اصل کتاب کې لیدلې دي خو محترم زمایلم بوم چې او د دې جوابات به ان شاء الله د نظر ملاوي کله چې په خپل نظر وګورم صحیح ده کتابونه ما سره شته کتاب راځي ته وای کنه مولانا بل خبره کوم اوسه یا
تا ګوره خپل عقیده نه ده کتلې او ته په راضي په مولانا مودودي رحمه الله چې هغه یو لوی عالم دی د دین ډېر لوی خدمت کړی دی خطایانې د هر چا نه کېږي ته هغه ګورې او خپل ځان نه ګورې اول د خپلو کپړو ته لږ ښکته وګوره که نه د خپلو کپړو ته دې لږ وګوره چې په دې څونه دا وایي دا ستا سپینې کپړې په حقیقت کې څومره تورې دي د کور سترګې دې نورې او د ګور سترګې دې نورې دي خپل ځان ته نه ګورې او پر چې بل ته یو ګوته نیسي تا ته دا څلور راتاویږي دې ته دې چېرته خیال کړی زما خبره واوره یو خو مونږ سره دونه فارغ ټایم چې دا ګورم الحمدلله ډېر شی مې کتلی دی خو فتوا له مې ګیرې دا مې لا فلحال نه ده کتلی صحیح دا مکمل مې نه دی کتلی نو دغه شان د دې هدایه دې مطالعه زمانې کتاب زه ګورم دا نور الحمدلله کتلی دی او انشاءالله تفصیل جواب ټولو کوم نه که مې جواب وکړو بیا راته ووایه چې رحیمه ته غلطه خبره وکړو او که جواب مې وکړو نو بیا مخکې خبرې به وکړو خو زه در اخره کې یو دعوت هم در کوم د الله ویلي صحیح عقیدې ته راوړه قسم په الله په جن کې ساري ښه محترم زما عقیده الحمدلله صحیح ده او د موضوع عقیده د ګمراهي د شرک او د کفر نه ډکه عقیده دی ده که په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي الحمدلله او الله دې بس ډېره دعا به درته غواړو الله دې راوباسه نو یو ډېر د علم لارې ته وتی خو ډېر په غلطه او په کچه سیډ روان شوی الله دې بس روغ که نو څه به ووایو ما ته مشورې مه کړه مه راکوه انشاءالله زه درله بیا د دې جوابات ټول در کوم چې کتابونه وګورم مفتي ندیم سره هم ما بحث کړی دی انشاءالله هغه هم درته در واټساپ کومه چې د هغه هم ته لږې خبرې واورې ستا چې کوم مناظر اسلام دی ستا استاد هغه هم دې کې خاموشي اختیار کړې ده او بالکل غلی شوی موبایل یې کټ کړی ښه ښه سید راولې او ته چې دی د هغه نه خو لږ تکړی ماشاءالله زه موبایل دې کټ نه کړو نو زه ته به لږ ښی مولانا څه داسې خبرې مه کوه زما استاد دی مانه ښه دی او دویمه خبره دا موږ چا پسې موبایلونه نه بندو او دریمه خبره دا که نه چې یو خو دلته انتهایی زیات مصروف یم سبق کې هم صحیح شو نو ما وایي که زه اوس دې ته وایم چې وروسته کال وکړه یا بیا وکړه دا وختي چې ورته د منطق یو دوه ټکي ښودل دغه څوک مولا و دا خو ملګري و دلته نو ما نو هغه ته به دې ویلی چې تا به بحث کړی وی که نه نو چې ما درته ووایي چې موږ دلته سبق کې یو نو دونه ټایم را سره نه و نو هغه کس راته وایي بند که ما بس پرېږده چې څه اشکالات دې واورو بیا به جواب وکړو نو اوس که ما درته وایي چې بیا وروسته درته کال کوم یا ته بیا وکړه نو ستا به ذهن کې راتلو چې اوس دې سره جوابات نشته نو ما خپل سبق پرېښود او تاله مې دغه ستا حوالې مې ولیکل انشاءالله جواب به د ټولو در کوم او زه در سره یقیني منم که زمونږ په عقایده کې څه غلطي انشاءالله مونږ به ستا صحیح عقیده منو دا مې در سره وعده ده خو چې څه غلطي په حقیقت کې او زه خپله ګوره د هېڅ چا مقلد نه یم یو الحمدلله خو په یو بس قرآن سنت پسې روان یم خو مولانا مودودي او دا خبره زما یاد ساته مولانا صاحب چې ته مقلد نه یې نو د ټول اهل سنت والجماعت په نیز باندې ګمراه دی او په دې باندې به انشاءالله فارغ ټایم کې به دلایل ذکر کوم او ما ته پته ده تا په دا څه کتلي خو د الله په فضل او کرم سره په دغه عقیده په دغه چې ته کومه موضوع وې نو په هغې در څه بحث کوم چې کوم څه وې تا ته یم چیلنج دی او د الف نه واله تر یې پورې چې څونه اهل بدع یې که د پاکستان یې که د افغانستان یې چې څونه اهل بدع یې ټولو ته مې چیلنج دی عالم نه طالب العلم څویمه درجه کې تا چې څه ویلي زه سید انشاءالله زه درته د ټولو جوابات بیا وروسته در کوم سیده زه د کتابونه ګورم نه خو ویډیوګانې مه کوه ښه اول علم وکړه بیا ویډیوګانې کوه سیده زه سید الله به خیر کړي ویډیوګانې بیا ونه کړي کني موږ ورپسې بیا شروع واچو تنګ به شئ انشاءالله د دې جواب هم دله په ویډیو کې در کوم اوهو ته دومره بس دا کوم ریکارډینګ چې اوس وشو ستانه که نه دا به دومره خور شي چې اوس به ته په ځان پوه شي د خیره نو ته به اوس خلکو ته پته ولګي چې ستا څونه علم دی مړه تا خو ځان ډېر اوچت حسابه مسلمانه په دوو ټکو نه پوهېږي هغه یو د منطق تپوس مې درنه وکړو که نه هغه هم دی هغه خوا کې ملګري درته وي او غلط یې درته وي هغه ته ووایه بیا غلط جواب مه راکوه زما خبره وکړه زه واوره مونږ در سره بحث نه کوو او نه تا راته چې بحث کوو تا ما ته څه تپوس نه ما چې د مال لاوډ سپیکر آن کو کتابونه مې حوالې مې کتو نو هغې واورېدو هغې خبره وکړو او دویمه خبره دا ده ما اوس هم درته وایي چې زه سبق کې هم نو ما ستا سره بحث ته نیت نه و او که ته بحث کول غواړې الحمدلله بحث به موږ مخامخ راشه مخامخ راشه څه شی چې زه تاله مخامخ به ته ماله راځې زه به نه درځم ښه
زما څه کار دی چې زه دله درځم زه به هم الحمدلله ته ډېر یو وړوکی ماشوم یې په دې بحثونو لا پوره نه پوهېږې خو ته به ما سره هم لږه شاګردي ندیم صاحب څخه خو دې کړې ده خو موږ هم لږه شاګردي وکړه چې لږ د خبرو په چل خو پوه شي ته راشه ما سره شاګردي وکړه چې په حق نیغه لار درته وښیم غیر مقلده لار ده ته ما ته دا حق لار ښیې چې د انسان نه الله جوړېږي او قبرونو والا امداد کوي او غوث العظم د الله نه علاوه دا صفت به بل چاله ورکړم نو زه خو به ګمراه شم کافر به شم ستا په عقیده چې مې ومنله نو ظالمه ته ما دغې عقیدې ته راکاږي ما درته ووایي که نه چې موږ سبق کښې دونه ټایم فارغ نه شي در سره بحث وکړم که په دې یو عقیده باندې ته بحث ووایې بحث کولی شم نه راته ټیم شته دی خو دا مې یو غلط کار مې کړی دی چې بس تاسو مې شروع اچوم خبره مې واوره اوس فی الحال ټایم را سره نشته فارغ ټایم کې بحث هم کولی شم جوابات هم کولی شم او انشاءالله دا چې ما کوم اندازه ولګولی ما نه شي کولی خو مولانا مودودي پسې بد ارادې مه وایه ښه یو عالم تیر شوی د دین ډېر خدمت کړی او ستاسو دا ګندونه ډېر صفا کړي دي که نه ګمراه دي ګستاخ صحابه او ګستاخ الانبیا دي اوهو مړه دا ته د الله ګستاخ نو زه الله به خیر کې د ټولو جوابات کوم ته خپل هغې جوابات وکوه او ویډیو ونه کړي د الله ولي ویډیو د غټ مولا سره لږه مزه کوي اوس ته وړوکی شی ویډیوګانې صحیح ده صحیح ده صحیح ده که ویډیو دې وکړه بیا به زه مخامخ درځم نو بیا به ستا یو غټ مولا را مخامخ کړي او زه به هغه په مخ کې ستا سره بیا ستا سره بحث کوم صحیح ده بس هر وخت راشه تیار یم خو اوس نه یې تیار ته په موبایل کې دغه حل دی نو نو څه حل دی زه درته وایم د بحث ټایم نشته ته وایې چې دغه حل دې ما درته ادګار کړی دا صحیح شوه زه چې بس دغه کې زه کټ شه الله دې در باندې خپل رحم وکړي او الله دې نهغې لارې ته راوله او الله دې د ګمراهۍ او د دې غلطې عقیدې نه وساته او الله دې د علماو د مخالفت نه وساته الله دې د مولانا مودودي رحمه الله د هغه د ګستاخۍ نه وساته او الله دې په سمې لارې ته راوله والسلام وبالله